يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا زما دیدان قرآن کریم کی وګورئ تاسو چې څو وخت کې فیصله کیږي دا یو ورځ به د فیصلې 50,000 کاله الله دې امان راکړي فیصله کیږي نو د دې فیصلې په ورځ به د ځمکې د پاسه دا هر څه ختمي داګه میدان وي د خدای عدالت به لګېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله خواته ولاړي او اعلی وکالت وکړي نو د دې مخلوق بدلی د هر یو ډلې مخې ته د بورډ لګېدلی چې دا ډله د زناکارو ده دا ډله د غلو ده دا ډله د آدم خورو ده دا ډله د رشوت خورو ده د هر ډلې په مخې ته به بورډ لګېدلی او په دې شکل به خدای ته پیش کړي اوس قرآن کریم فرمایي چې دا ډله خدای ته پیش شي او حکم پیش شي چې بوځي جهنم ته نو الله فرمایي چې وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ساق يسوق روانول ته ویل شي روان بکړې شي کافران الى جهنم زمرا جهنم تا زمرا سشه ڈلے ڈلے عظیم عظیم جماعتنا با جهنم تا روان شي الله دې امان راکړي حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دل تک خیال کوي ونشتا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها د دې دا معنا ده چې د جهنم دروازې به تر هغه پورې بندي تر هغه پورې چې تر څو پورې دا جهنميان ور رسیدلی نه او چې ورسي فتحت ابوابها دروازې به ورته لري دروازې به لري تر هغه د دروازې بند وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ملائک د جهنم د ورته وي چې
ربکم نو راغلی تاسو ته رسول منکم پیغمبران ستاسو د جنس نه یتلون علیکم آیات ربکم چې نسته په تاسو باندې آیاتونه د پروردګار تاسو ته نه راغلی چا درته ویلي نه کوم چا نه وي اوس که تاسو خیال وکړئ یو ټکي ته خیال وکړئ یو سړی به دا وایي چې یا الله زه جماعت ته نه یم تللی زه چېرته دیني مجلس ته نه یم تللی ما ته چا ویلي نه اوس دا تبلیغي جماعت والا دي دا هغه بانا ورکوي د قوم او د خلق بانا ورکوي کته دا وې چالم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم تا ته د رسول نه دین یا رسولان نور غلی چې تاسو ته ویل کله نور غلی د ستا دروازې ته نور غلی چې دروازه ورته ټکول او راوته او ورته درته ویل چې جمعه تراشه د خدای دین دی بیانې پته نه هغه بانا دا خلق ورکی لګیا دی چې سبا داو نه چې زما دروازې ته دین نه راغلی نن دین او اسلام هغه د ارچا دروازو ته ورغی کورونو ته ورغی خزو ته ورغی سبا دا زمانی توڑیم چرتا انکار ہونے کی چیزنوں ما خبر وہ بتا کر خزو نہیں رہا بنی تاکہ دخلے دین نہ پیش کرے خدا نہ بکے سبب ہے زمازیدان تمام اتمام حجت کی گی لگا اول د 1,24,000 پیغمبرانو په شکل کې شوی پیغمبري چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو اوس د پیغمبر د نائبینو په شکل کې نن اتمام حجت کېږي لګیا دا لا سکه قسم په خدای دی چې دا ستاسو په کورونو کې ټینګ نه دا بل پتا گوایو کی چولے درس قرآن با ما تا تا نبایو دا لرگی با او دا اس پنی بدربانی گوائی دا ریڈوگان چولے تا په ما کې دا الله اکبر نو اورېدلې دمر پښتنه هو وکړې چې دا الله ستو دا بندر باندې گواش لکه بدن د پسړي گوا کیږي یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم فخلب بالنور وما يغلب ياسون تبدون جوای ته تاسو څکول وتشهد ارجلهم او ته وای کم ځای ته دروازه دی ګرځېدو کم خابت لی ستاد اختی د پتا گواہی جهنم ته چې څو وخت نه وځي الله دې امان راکړي خپل حبيب په خاطر دلته دراز خبره ده چې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها چې جهنم دروازې تراشي
دروازه به کولای شي د دې دا معنا چې دروازه لا بنده که څه وجه دې پیش کړې شوه نو واپس بشي لا خلاص نه دی بنده دروازه او چې د جهنم ته دروازې پوری تا ایس حجت پیدا نه کړې شو نو فتحت ابوابها دروازې به ورته لري شي عزیزان هغه اور به داسې وي هغه اور که د هغې یو سپړکې دې دنیا ته راغی نو په دې ځمکه به شین بوټی زرغون نشي اوس ته به دا خیال کې چې زه دومره غوندې به دوزخ کې پروت یم چې څومره یم نه دا بدن به دی اور له دومره غټ شي چې د دې اوږې نه به تر دې اوږې پورې 1500 کاله مزلي 1500 کاله دومره به دا بدن ورته غټ شي که تاسو خیال وکړئ غټ سړی چې گزار ورکې نو داغه دردم زیاتی په نسبت د مانده سړي دا دومره لوی بدن به د دې د پاره چې خپه کې ورت شي بیا به طبقات وی په دې جهنم کې طبقات وي کستا په حساب کې دی 1 روپۍ فرق وو 1 روپۍ 1 روپۍ تا چانه په ظلم او زیاتی باندې خوړلې و نو تا ته به ویلې شي چې ستا په حساب کې د 1 روپۍ کمې دی تا پلاني سړي نه 1 روپۍ غستې ورشه روپۍ راوړه د تا ورکه نو بیا جنت ته ځه دی به منډه کي چې کور کې خو الله وي چې منډه کي هغه روپۍ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي بیا به ورپسې ورټوپ کی او یا زره کالو په مزل به دې په روپۍ پسې لاندې لاړ شي او روپۍ چې راوچته کی او پاسې راوړي د لاس نه بیا خطا شي بیا به پرېږدي بیا به ورپسې ورټوپ کی عزیزانو په دې 1 روپۍ پردی په ناحقه خوراک پورې ده او یا زره کاله د پایا زره کاله فاصله باندې په جهنم کې دی اورای نن د ملک او د وطن حال وګورئ د قوم حال وګورئ اور سړی حرام خور دی بے ایمان دی زیاتی خور دی د غلو بسالی او د پلانی بسالی هغه پروا مونږ ته وایا قرآن چې کوم حصے په خپل کور کې چاله ورکړي دي نن پښتون دنیا هغه حصے نه ورکړي قرآن لور چې کوم حصہ ورکړي دا پښتانه ورکړي خور له چې کوم حصہ ورکړي دا پښتانه ورکړي رور له چې کوم حصہ یار زاریان شم چې د ورځې مانه او 200 کسان درځي او دا تاسو نه هغه ورځ یو ډول رااله ګیرین پریخي یو خدای ګیری لري کوي په وخت رب په ایمان چې تور کله مې خپل تم غسر راشم چې پاکي ورته روانه مو بس لري یو ډول رااله اس ګیرین پریخي پلار او زامن زوی لګیا دے پلار ته وایي چې دا ګیره بدن او داسم او په ټوپونو به در باندې وګرځم څومره مال چې تا سره ده ما مزدوري کړې ده ما پیدا کړې ده ما رونو له څنګه ورکې پلار نام جوړه ده پلار یې چې زما دکان ده زه پکې ناستم
واړه مې لوی کړو ښځې مې ورته وکړې بچي دي اوس راته وایي چې دا مونږ دکاندارۍ کړې دي د وړو وروڼو نه ورکوه او ټول زمونږ د لویو کېږي دغه سره څه چل کوي هغه پوښتنې ما نه کېږي چې زما ټوله ورځ په دماغو باندې بوځي هغه پوښتنې یوصیکم الله قرآن وګورئ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د لور دا حق دی د ورور دا حق دی د خور دا حق دی دا ټول تفصیل قرآن ویلی دی انجام دی ډېر اوس دلته یو د کار ټکی واورئ سوال دا پیدا کیږي چې ما ګناه کړی دا 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله یا 40 کاله او جهنم کې به پروتم ابد الاباد دپاره خالدین فیها رض ټول عمر دا زیاته نه دی او په کار دی چې تکلیف ما ته 10 کاله ملو شي کنه یا 20 کاله ملو شي یا 30 کاله ملو شي نو ګناه مې 30 کاله کړی دا پروت د ټول عمر په جهنم کې نه دا زیاته نه دی اسبه کنه وای کنه سپدی بوډا ځان نکریزي مګي خدای دې خوان نه کړ داس دای شکه خسته دي واده خو دې نه کړ او بخوا لا سپین بګي ان الله يستحيي من ذي الشيب المسلم الله وی قیامت کې به چې سپینګیره په دوزخ کې اچو نو مال به حیا راځي نو سپینګیری تم لګا د خدای نه حیا پکار ده کنه سپینګیری تم هغه کارونه دا جوړ ځان کړی دا ډول اسنه د پور ټوکاو کا سپینګیری تم دا پکار دي چې د خدای نه لګا حیا او کې د خدای د قوانینو خیال وساتي ان الله يستحيي من ذي الشيب المسلم خدای ته ګورئ د خدای غلي ورځ ته وګورئ قسم په خدای دې چې عمر لبم شو جړا راټینګول نشي نو ګناه ما 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله کړی دا او پروت د ټول عمر په جهنم کې دا زیاته نه دي عزیزانو جزا او سزا دا په عمل نه کیږي دا په نیت او په اراده به ملوي تا چې کومه ګناه کوله او داغه سزا درته جهنم ملو شو دغه ګناه کته کربونه او پدمونه کاله ژوندې هم دا ګناه بتا کوله ستانیت داو اراده دې داو کوم سره چې په زنا عادت شي دا غنیت دای چې پدمونه کاله زما عمرین او ما ته پردې خزه ملاویږي زب زنا کو پغلا عادت شي پغلا عادت شو توبه دې نستا په زنا عادت شو توبه دې نستا دا به معاف شي دلته نیت پوری او ارادي پوری خبره ده چې ستانیت کټول عمر ژوندې وي نو موږ دا ګناه به کوله نو سزا او جزا په نیت باندې ملاويږي سزا او جزا په عمل نه ملایي د څومره لوی رعایت خدای پاک کړی دی یو سره د ګناه اراده وکي او ګناهونه کی نو دا اراده د ګناه چې دا په بدل کې نه لیکل کی چې څو پورې هغه عمل کړی نه
او کده نیکی اراده وکړه هغه نیکی کړی نه نو هم الله ولا ثواب لیکي اخر کې چې فیصله ختم شي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فجهنم بسرم کی خوشی سرپوخ بشي او کمپلیٹ ببند کړی شي چې د جهنم تپش چرته بارونه دي عزیزانو په اسلام کې نیکنامي به عمره خلق ته چې د چا مکمل طور باندې ژوند چې دی هغه قران وي بس قران نه بهر بل لار نشتا قران نه بغیر بل چاره نشتا قران نه بغیر بل نجات نشتا دا دیر سپاره دا قانون دی چې ستا ټول ژوند قران کله دې خلکو ته وګورم غوسه راشي چې خدایا دې قوم ته خود خوشاله بوئی مخه دا خدا سے د ذلیل بچی دي او دا سے ذلیل قوم دی چې دې کې د خدا وعده نه پیخي چې وعده پکې پیښ شي ټول شپه به خوب نشي کولی دا د غرمې تعداد راټول کړي دا لکان دا حرامیان نه یو خو چې ده شل دویشتو کالو الک می لیده دا سر می تی پری کولی دا حرامیان بیا راټول کړي او تاخ ټوک دا پټاخي ټول شپه به اخلاصي پکور کې به خوب نشي بیا چې لا د خزو جنگ راشي بیا چې لا خزو په لارې کې سوري او په جنگ کې دی روانې کړي والله کا سل دنیا یو طرف ته دا یو خزه بل طرف دمه خو چرته یو سات کې ګډيږي کنه په لارې کې دوبړای ځان سره یې و دروغ ها دوبړای ځان سره یې دوپړه ورته غږیږي او خزه ده لاړې د شوري نه لاس رئیستی او ټکایي دغه ورپسې به د برواګانو لاړې روانه ورپسې به د آرامیانو ډیپشن روان دې قوم ته د خدای د خوشحالي بوی نه خوشحالي خو په صحابه دم راتلي په پیغمبرانو دم راتلي خوشحالي خو په حضرت علی راغله وداغي نکاح څنګه شو د بیبي فاطمه په ابو بکر صدیق هم راغله وداغي د لور نکاح څنګه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي عائشه نه بخښه پیدا کړي د بیبي فاطمه نه بخښه پیدا کړي داغه د واده جوړه څنګه و داغه د واده بنارسای څنګه و د بیبي عائشه د واده جوړه څنګه و او د واده بنارسای څنګه و او څومره بیګونه په پخښو ورسای دی بیګونه دیو تموان دیو چې لګیو پر پردا باندې کوي قنات څو ویل چې قنات دا لګولې دی سبلو ها هوده سوالش وس کې نیس نشتا او صرف دا دوه چې الله دې قوم ته هدایت خدای دې خزو نور ته هدایت خدایا په خزو د اخلاقو د بیبي عائشه سره وک خدایا په سړو د اخلاقو د حضرت علی سره وک دې کې بیا د علماو اختلاف دی چا دا د کافرو بچی چې دي دا به جهنم کې وي که جنت کې وي بعض وایي چې دا به په اعراف کې وي د جهنم او د جنت په منځ کې یو ځای دی لپاره خاص بعض وایي جنت کې وي
بہرحال بنا بر اختلاف خو جهنم لبنیزی نو د جهنميانو ته د خپل بچو صورتونه چې دي هغه هم په جهنم کې ښودل کېږي. د دې وجه به څه د دې وجه بدایي چې سړی په خپل په هر څومره تکلیف کې وي او بچی په تکلیف کې نشي کته نو دا بچی به ورته دی لپاره صورتن ښودل کېږي چې دوی په د عذاب کې ډبل ګون شي. الله دې مسد ورپسې نیمه رکوع کې بیا د اهل جنت بیان دی. د قیامت په ورځ به دوه ډلې جوړې شي، یو د جهنميانو او به جهنم ته لاړ شي، او یو ډله به بیا د جنتیانو وي. د جنتیانو ډله چې ملائک روان کی نو ما تاسو ته تیر جمعه یو ټکی کړو چې وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. دلته واو نشتا، د جهنم تر دروازې پورې به د جهنم دروازې بند وي. مطلب بدایي چې کله د لار تلو کې نن څه وجه پیدا کړو نو واپس بشي او خلاص بشي. دویم جز کې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اهل جنت ډله روانه شي په طرف د جنت باندې زمرا لوی لوی ټولي حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې دوی جنت ته ورسي نو وفتحت ابوابها. وفتحت دامانا چې د دوی د جنت حساب د ځای نه را روان شوي دي نو دوی ته د جنت دروازې کولاوي. وفتحت دامانا د وړاندې نه به د جنت دروازې ورته کولاوي. ملائک به ولاړي په دروازو کې اهل جنت چې څه وخت جنت دروازو کې نه نوځي نو ملائک به ورته سلامي کوي. سلامي به د ملائکو څخه الله دې نصیب کی. سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام دی په تاسو باندې اے اهل جنت، تاسو پاک یې. فادخلوها خالدین ننوځئ جنت ته خالدین. دا معنا چې ټول عمر به په دې جنت کې څوک دمته وباسي نه. دا ستاسو عمري کور دی، په خلود سره ننوځئ ټول عمر به پکې. اهل جنت بچي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. سنادا اغه الله لرا چې خپل وعده من سره رښتینی کړ.
اهل جنت چې څو وخت نه نوځي جنت ته اعلان به وشي چې تاسو نن د خدای ملمانه یې دا الله جنت ته چرانه وته نن روندې ملمستیا د تاسو ته الله کوي نن د خدای ملمانه حدیث کې راځي چې الله پاک به ورته بندوبست څنګه کړی د روټه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله دعوت به په جنت کې پړمبنه ورځ خوراک بچ دی جنت کې کوي نو دمیان او کلیجی به مې پیژنې کبان د کبانو کلیجی به دړمبنه ورځ دعوتی د پروردگار اهل جنت اوس خدای پوېږي صحبه د دنیا د کب کلیجی یادوي کنه د جنت د میانو کلیجی دا د الله د رومبنه ورځ دعوت اهل جنت یو سړی ما ته وی ورځ چې دا میان چې خلک پاکی دا کلیجی خو بار ورځي ما ورته وی چې دا د دنیا د میانو کلیجی ده دا دعا کوي چې الله پاک د نصیب کې نه د جنت د مې کلیجی به څنګه نو بیا به خوند وګورئ په دا وخت کې عزیزانو بیا تقسیم وشي اهل جنت ته استاداز حدیث کې راځي چې د ادنا جنتی زیب د ادنا جنتی زیب دلوی په جنت کې چې سل کال ده په اس مزلو کې نو خپل حدود بنشي معلوموله سل کاله چې په اسور شي او رواني او د سلو کالو په مزل لار شي نو دا پته باندې لګي چې د جنت کې څومره ایه مال پروردگار را کړی دا د ادنا جنتی دی او دلته مزیدار خبره بل ده چې عام خلک خدا دي چې جنت به یو خوراکونه به یو سکل به یو حوري به یو غلمانان به یو دا به یو دا نه کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې ټوله مدا او ټوله عمر تیر کړي دا هو عقیده په جنت کې صحیح اغي بداسي لك حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ طول ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نو طول ورځ په جړا تیر کړه ما خام چولی دو ولی ثوبان یا رسول الله ټول ورځ مې ته نه لیدلې اوس خو دې زوري کوم نو اوس ولې جاړي اوس مې یو بل شی جاړي چې قیامت کې زه جنت تلاړم
نزب داسې جنت څه کوم چې چرته ته پکې نه زما خو جنتی نه دی پکار زما خو ته پکاري چې تا سره نه ما تا جنت نه دی پکار دا الله غیرت ته ګوره او دا الله مهرباني ته ګوره فورا دا آیات راغې چې من یطع الله والرسول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے محبوبا صوبان توایا چاچی په دنیا کې د خدای او رسول اطاعت کوي بدون بچر کوي فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين دې په جنت کې مغه چا سره چې دنیا کې چا سره نه المرء مع من احب محبوبه د توایا چې ته د جنت کې ما سره خپکیږه ما حضرت صوبان خوشحال شو چې تا سره نو ټیک دی کینی ما ته جنتونه نه دی پکا عزیزانو کدا عشق بیا تپوس کوي دی امام مالک نه تپوس کوي چې چا په خپل ژوندۍ کې په مدینه منوره کې پڼې نه یې پخپو کړي په خپل ژوندۍ کې ولی په دې ځمکه لاندې زما محبوب پروت دی زما په دې ځمکه پانو سره څنګه ګرځي حاجی محمد امین صاحب خدای وبخښي هغه وایي چې د حرم په ځمکه خپېږ دی او په سترګې نږدې چې د حرم په ځمکه خپېږ دی او په سترګې نږدې زړه دې زخمي نه دی سینه دې هم بیماره نه ده اوس به چېرته حاجي صاحب وګورئ اتي صاحب چې خپل لختې په مدینه کې ګرځي زموږ د زمانې اجیان نه دي اتیان دي چې خپل لختې په مکه کې مدینه کې ګرځي دا خو امام مالک نه بیا پوښتنه وکړه چې د حرم په مکه خپېږ دی او په سترګې نږدې زړه دې زخمی نه دی سینه دې هم بیماره نه ده عاشق نه زما عزیزانو په مدینه مکه معظمه حج کې ما ډېر اجان لیدلی دي چې هغه ځمکه به ګرمه وي موضوع ځان له جوړې کړې وي چې کېړای کې نشي دا کېږي موضوع کې به بیا دغه تطلو راکړي کوي نو په جنت کې به عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د چا رابطه او تعلق په دنیا کې نو دی به رسول الله سره چې چا خدای سره تعلق په دنیا کې ساتلی دغه څه چلی نو د مازیګر ټیم کې به د جنتیان ګرځي بازار به لګېدلی ترمذی کې یو باب راځي باب السوق فی الجنه په جنت کې به بازار ولګي میله به ولګي اهل جنت ته به وي چې میله تلاش میله کې به ګرځي دا جنتیان وغیرہ تصویر به پکې وګوري
چې دا سراوالی دی ودا وایي چې دا تصویر خډر خسته ده فوراً به دا جنتی دا تصویر پشان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه کنه چې دې خسته ده ته خسته نه زته خسته شي وفيه ما تشتهي الانفس چې سبي زړه غواړي یا په جنت کې ما دیګر ټیم به دی روزګار شي الله به ورته وایي چې خوشحال شوي وای به یا الله اس کمه وای به یو کمه پاتې دې صبر وکړي ملائکه ته وایي چې زماو د اهل جنت منځ کې چې څومره پردي دي دالري کوي تمام حجابات بلن شي او اهل جنت ته وایي چې ما ته وګورئ دا ټول اهل جنت به خدای ته وګوري وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة دا ټول اهل جنت به الله ته وګوري بیهوش بشي چې یا الله دا نه څو زئی جنت کې مزه کوي یا الله جنتونه هم نه پکار خدای خون چې یو ځل بیا وي دا مزه یو ځل بیا په دغه ورځ به تقسیم وشي اهل جنت ته چې فلانی جنتی ته په کال کې یو ځل د خدای دیدار فلانی ته په شپږ میاشتې کې یو ځل فلانی ته په میاشت کې یو ځل فلانی ته په هفته کې یو ځل فلانی جنتی ته د ورځې څو ځله د ورځې څو ځله یا الله مونږ هم پکې راوړ د ورځې څو ځله دا تقسیم بموش اوس جنت عزیزانو جنت ته جنت ویلې عزیزانو جنت چې دی هغه د ټول عمر د اوسېدو ځای دی دنیا ته خو یو ملمه راغلی سلګ غوندې وخت دپاره دایمي ژوند چې دی هغه ستا په دوه ځایونو کې دی یو په قبر کې دی او یو د قبر نه پس بیا په جنت کې دی بس نظام به ختم شي د دنیا اوس یو مسلمان دی داسې وي چې هغه دومره نه پوهېږي چې زه به چېرته ټول عمر تېروم دا غزه نامه څه ده او د هغې معنا څه ده تاسو د خپل ځان سره سوچ وکړئ عزیزانو دعا وکړئ او کوشش وکړئ چې یا الله زمون هغه دایمي ژوند چې دی هغه ډېر ښه کړي زه تاسو ته په ایمان وایم چې د قبر روندنه شپه یا بخل او یا بخرابی که خراب وا نو د جهنم تکلیفات چې دي اغم د قبر روندای شپې ته هستی او د قبر روندای شپه چې ده هغه په موږ ټول راتلو والا ده که نن ده او که سبا ده او که خوا
نو د جنت نعمتونه د قبر لومبه شپې ته هیڅ دي چې الله پاک په چاخه کی نور سوچونه پرېږدئ د دنیا د رزق د پاره وګورئ تاسو کم منافقت ته چې موږ نه کوو کوم بېماني ده چې هغه موږ نه کوو کوم تکلیف دی چې هغه موږ نه برداشت کوو او دا هغه ځای د پاره هیڅ نه کوي هغه ځای به په دوه څیزونو ښه کېږي یو دا چې 24 غنټې ستا زړه چې دی هغه د الله کور شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا او تعلق چې دی هغه ستا ایمان وګرځي په دغه دوه څیزونو باندې به تا ته د الله ټول انعامات ملاویږي بله دا چې څومره بد در سره چا وکړه او تا ویلې چې خیر ده د دې خیر د ټکی پسې بیا ګوره ډېر خیرونه یعنی د خدای په عظیم قهر باخته یو سړی راغی د بخاري روایت ته بل سړی نه قرض غوښتو ورته دا والا 100 روپے راکا یا 50 راکا یا 10 راکا والا ورته وی پیسې خو راکړې خو څه گواه زیونه خرم چرته هغه ورته الکفا بالله شهیدا دا الله نه له جواب السوق دی وس ضمانت وکیل بیا ورته هغه چې کفا بالله وکیلا دا الله نه له وکیل بل سوق دی الله نے گوان دے او الله نے وکیلم دے خبر خلاص پیسې ورکړي سره لاړو کله براوړي پلانای ورس چراله د دریاب غاړه تروته چې اوس د پکشتای کې ازما قرضدار راشي قرضدار د دریاب غاړه تروته کشتای نشته یا الله ما خو وعده کړی دا او ته گواه کړې وکیل کړې اوس کشتای نشته یو لرګي د ورې نه راغوس کو او د لرګي هغه منځي سورې کو او پیسې پکې واچولې او سره ولا بند کو او دریاب ته لرګي لړا کو یا الله چې ترا ته چا گواه کړې وکیل کړې وي خدای هم ته دا پیسې مسغه سړی ترسه لرګي دریاب روان کړو دې تکور تلاړو هغه سړی د دریاب غاړه تراوته چې با قرضدار راشي چې ګوري دریاب کې یو لرګي روان دی او قرضدار نشته خیال یې کو چې دا لرګي روي سا ورته به یو څه به پیوش چې لرګي دریاب نه رانیولې دی کوړته وړې دی چې مات کړې دی ته نه پیسې پریوتی او پکې یو چټ پروتو چې
یا الله داس پیسې ما سړی ته ولېږلې چې کوم سړی درا کولو په ټیم کې ته تا غوا کړو وکیل کړو او به څه داسې تاسو به کوئی بزرګان داسې مسلمان به پیدا کی په دې زمانہ کې ایمان دې ته وایي دریابونه وستا امانت رسي د سليمان عليه السلام پیغام بلقیس بادشاہ ته د شهر سبا بادشاہ چوا چا رسول هدهد مارغه د سليمان خبر به بلقیس مارغه ته وړو مارغان به ستا چټي رسانی کوي دریابونه وستا امانت بل ترسي یو بزرگ ته سره راغی ورته وی چې ماته داسې وظیفه وخایا چې زه د اوبو د پاسه ګرځم لکه په ځمکه چې سړی ګرځي چې زه د اوبو د پاسه ګرځم هغه ورته ویلي چې بس ټیک ده لاړ شه سمندر ته او د دریاب په غاړه چې ودرېږي نو زما نامه والا او دریاب ته ورټوپ کا ول ډېر ښه د لاړو د دریاب غاړه ته دریاب په غاړه ودرېدو چې ورټوپ کو څو وخت دریاب ته د بزرگ نامه تیرا شو چې دریاب اونیو دے یا الله یا الله یا الله یا الله چغې کړې او چې یو ځل د خلینا یا الله وته ا دریاب زمکه شو د روان خپه وګرځېدو واپس راغی بزرگ ورته څنګه چلو شو ول جنونه خو دریاب کستا نامه یې شو چې ګرداب اونیو ما نو الله الله دې دخلې نه ووت نو دغه وخت کې ستاسو کې داوی چې ما بچوک بچ کی یو زمازره کې دانو چې بل څوک باندې بچ کی سوا د الله نه یې د الله نه سوا د بل څوک پزړه کې دغه وخت کې وینا یو بچي دریاب د پاسه امه سره ګرځېدې شي چې د چا زړه کې د الله نه سوا بل څوک نه نن زمون پزړه کې سړي زمون پزړه کې خزه ده زمون پزړه کې زوی ده زمون پزړه کې لور ده زمون پزړه کې دولت ده زمون پزړه کې بېمانی ده زمون پزړه کې منافقت ده نن زمون زړه چې ده هغه د دې شیزونو کور ده جنت د امام مالک کور جنت پر امام احمد بن حنبل کوری خوب ولیدو چې په خوب کې خدای ولیدو الله ته وایي چې یا الله ته په سړي خوشاله دي چې دا غکار وکړه نو الله ورته فرمایي چې اے مالکا زه د قران په تلاوت ډېر خوشاله یم هر وخت قرآن وایا زما عزیزانو قرآن من خلقو ته ټوکې او لوی ښکاري قرآن هم دا شی جوړ کړی دی چې مړی وشي ورسره دیرې ته یوسئ او ملیان کې کیني زه تاویل راته وایي د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب او د منظوراتو بلکې جميع حقوق چې د باري تعالی لازم شوي په ذمہ د دې حاضر متوفا باندې د هینه تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایګي د شان د مسلمانانو سره چې اکثر به ادا کړي اوس امر دې ملت خمانوي چې په خرابي په خرنامي مړي او
مونږ دا وایو چې خایي کې نشانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورجری فوت شي نو پس په فدیه د حق مافاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیته پاندو کې چې په پروت نه پیسو سره د جمی مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ماتا تدر بخله ابل وی ما قبول کړه ماتا تدر بخله ما ایو له چې په ورو بخله هغه پاندو کې اوچت کو منډه چې منډه کړي ټول ورته منډه کړه ولی تاسو ما تر او بخلو کړه او زما خو خانه چې بلته بخمو کنه بخم ولدا خو هیله کو کنه بی اختیوزا دا خو هیله ده هیله معنا پیژنه خدای له دوکا ورته انټرنیشنل ارانی مړي او 100 روپے اسقاط پروتي او په دې هیله کې په 100 روپے دا په خرابي بکی موږ تاسو له دوکا نه ورکو یو کنه نن ټول جون زمون فراډ او دوکا ده ټول جون مړم دوکا ده وادم دوکا ده یو نکام یو تړلم روټه و پکې خیر ما هو روټه خورانه او 90 روپے غسړی روي سیدا جنې پلان ویږي له دوباره به کوي غریبي باندې دا مال په دغه لورو شرمېږي چې دا وسته وعده کړه خدای هلاک کړه خونچي روټه دې ته ور کړې او چې ما درته حرامه حلال کړه نو ما ته 20 روپے روي مال دا 100 روپے د ظلم لور کړه چې لګ تکړه شي ورته دا زمون ژوند دی او دا زمون حال دی نو په دې زندګۍ د عزیزانو جنت نه ملایي یو سره دی یا خزرا او ټول عمر هیڅ نیک عمل نه دی کړی او یو شپه تګو نو هغه سپیله اوبر واغسته او پیوس کړي هغه ته په ژوند باندې بشارت شو چې ته ستاسو ګناهونه او بخله شو ته به جنت ته ځې اوس په ظاهر دا څه خبره ده پس په باندې بس کړ لیکن د خدای د مرضا اس پته نه لګي اده څه شه ده لکه یو بزرګ وی چې عاشقان ډېر پرترم ځان دي په درد سنن عاشقان ډېر پرترم ځان دي په درد سنن خدای په خبر دی چې د یار مینا بچاو سره د معشوقې په در کې خو زرګونه او لکونه عاشقان پراته دي لیکن دا پته نه لګي چې د معشوقې منظور نظر څوک دی دا پرو لیکي غویرکی گئنو عاشقان دیر پراترم زانا دی پا درد سنم عاشقان دیر پراترم زانا دی پا درد سنم خدای پہ خبر دے چی دیار مینا بچاو سرنی دا خود انسانانو حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج پشپه چې اسمانونو تطلون جنت تلاړو یو ملائکه ده